دو وخه باندې دریو مذهبونو والوي او دس نه ماتېږي. صرف څلورم مذهب چې سعودي عربو کې دی هغې د غوښې په خوراک او دس ماتول وایي. ته د خپل مذهب تابع اوسېږه. مذهب پرېښودل نن سبا داسې دي لکه د کفر لاره اختیارو، لکه سال به قادیانې شي. داسې خلک راغلي دي، سړي ته به وایي ګوره دا دلیل، هلکه هغه دلیل پیژني، درته به وایي حدیث، دې حدیث پیژني. نو خلک په دې دوکه کوي. په حدیث عمل لې خو درې شرط دي پکې. اول دا چې دا درته معلوم وي چې دا صحیح حدیث دی که ضعیفه، او دا د عالمانو کار دی. دویم دا چې د دې مقابل کې خو بل حدیث نشته، دا د عالمانو کار دی. دریم دا چې د دې دا معنا ده، نو دا د عالمانو کار دی. هر سړی خو په دې خبرو نه پوهېږي. نو زر به تا ته د اردو رساله وښیي، نه ماله یو مسله راغله، ما وی نه وی دلیل، ما دلیل باندې ته پوهېږي یا دې پې ښځه پوهېږي. ښځې د سړي مونځ شروع کړی دی، دا د لامذهبه خلک دی ته وایي. نه ښځه به د ښځو په طرز مونځ کوي چې څنګه زمونږ مذهب کې دی، او سړي به د سړو خپل مذهب به نه پرېږدی. کني سال له به قادیانان شي، سال له به انګریزان شي، سال له به د بل څه ده. دا یو فتنه ده د کافرانو د طرفه چې خلک د مذهب نه وباسي. نو مسلمانانو کې انتشار پیدا کوي په غیر ضروري خبرو کې. لاسونه به اوچه ټیک ته لاسونه اوچتول شته، هغه دې بل مذهب کې ته خو د خپل مذهب تابع اوسېږه. نو امت کې به انتشار پیدا کوي. نو دا لامذهبه خلک دا دې وخت کې د امت لپاره فتنه ده. نو پام کوه